موږ په دا نوم کې چې کوم سورې دي نو په دې کې شیطان توکاڼې توکلې وي نو الله دا خټه را لر کړه نو په خېټه کې سورې پاتې شه نو د هغې خټې نه الله سپی جوړ کړه ما محترم سپی د دغه ځای نه راغلی گویا د انسان سره مانوس کېږي ډېر زیات په منزله د نورو ځناورو انسان سره ډېر مانوس کېږي ځکه چې دا د انسان د ګېډې نه پیدا دی د نوم د خټې نه پیدا دی او پلید ځکه دی چې د شیطان توکاڼې دي پته ولګېده چې سپی د کوم دی نه پیدا شوی دی ذهن ته څه مسله راغله ځکه پوه نه شوې دا خو د سپي تعلق شو مګر درې قسمه سپي ساتل جایز دی حدیث کې مسلم شریف حدیث دی ماسیوا د دریو نه نور سپي ساتل حرام دي و د ګویا د رزق بې برکتي راځي دغه کور ته پرښتو والا مانه پرښتې نه راځي او پرښتې د رحمت پرښتې نه راځي په هغې کې لومبې چې راغلی دی نو هغه سپي ساتل جایز دي چې ستا د مال حفاظت کوي مال لې ساتلی دی او مال د نه خلک خوري مثال په طور څوکیدارۍ دپاره سپی ساتل جایز دي یو دویم نمبر د ما محترمو دویم نمبر سپی چې ساتل جایز دي نو د فصل دپاره ستا فصل دی غر کېږي تا ول سپی وساته چې یاره دا فصل لا نه څوک پټ نه کړي د ما محترمو نو دغه سپی ساتلی شي فصل دپاره یا مال دی د سره تا سره بلا ګډې بیزې دي او په ګډو بیزو کې سپی روان دی د مال د حفاظت دپاره نو جایز دی دویم او دریم نمبر سپی قرآن کې الله ذکر کړی دی هغه سپی خوله جوټه پاکه ده کوم سپی چې معلم هغه سپی ته ویل کېږي چې تعلیم ورته ورکړی شوي چې ښکار به څنګه کې موږ ورته تازي سپي وایو یا ورته ښکاریان سپي وایو مشرانو ته پته لګېږي چې دا تازي سپی دی نري سپي داسې دنګ دنګ غونتي ښکار پې مونږ کوو د هغه غوښه پاکه ده ورنه چې سپی یو شی جوټه کړي نو 7 پیرې یا 15 پیرې یا 3 پیرې به وینځي ځکه پلیت دی لیکن کوم سپی چې عالم ته وګرځو معلم دی وګرځو علم دی ورته وښو چې ښکار به څنګه کې دا د علم برکت هم د موږ سره د علم قدرداني نشته زما محترمو یو سپي ته چې علم راشي الله فرمایي سپي ته ما علم ورکړه د ښکار علم ورته راغی د ده جوټه ما پاکه وګرځوله ورنه چې بیا زما په دنیا کې زما د پیغمبر وارثان راشي چې د هغې به څومره قدر او منزلت چې سپی معلم شي قرآن کې الله ذکر کوي نو د سپي جوټه دا پاکه ده خو د هغه سپي چې تا ورته ټریننګ ورکړی دی تازي سپی دی یو خبره ذهن ته مسله ده درې مسلې شوې هغه سپی ساتل جایز دي د څوکیدارۍ دپاره تا نه غلاګانې کېږي مال دی د سره داسې سپی ساتل جایز دي دویم نمبر هلکه تا سره مال دی ګډې بیزې دي سپی ساتې ساتلی شي دریم نمبر ته ښکار کې په سپي باندې ښکار پې نیسې دغه درې قسمه سپي ساتل جایز دي ما سوا د دې نه مطلقا حرام ده دا خو یو مسله شو او د دې نه ما سوا چې د چا کور کې سپي هلکه دغه کور ته پرښتې نه راځي بلکې د رحمت پرښتې نه راځي دویم نمبر بعید تصویر سیلفي ډېره شوې ده د تصویرانو والا مسله خو ډېره عامه ده په دنیا کې داسې کس نه وینم چې تصویر بې نیستې ما والا زه د دنیا تصویرانو وباسم نو اول زه وباسم پټکې مې والا دي پرده نه اچوم زما د دنیا ویډیوګانې شته نو تاسو ته به څه ویم خو خبره د مسلې خبره کوم چې دا مسله د ټولو نه مخکې په ما کې ده بیا په ټولو مؤمنانو کې ده اوس تصویر ایستل په کور کې تصویر وزاندول د کم زناور تصویر جایز دی کم تصویر سره مونځ کېږي نه کېږي علما کرام فرمایي کم چې ضرورت شرعیه دی هغه تصویر چې جوارح ته کټ شوي جوارح پېژنئ لاس او خپې ته دې ځای پورې تصویر مونږ چې وایو پاسپورټ کې چې کوم تصویر راځي په شناختي کارت کې چې کوم تصویر دی په نوټ باندې اسلامي جمهوریت چې کوم نوټ دی زمونږ دا نوټ چې کوم دی په دې چې کوم تصویر دی دا جایز ځکه دی چې د دې نه جوارح قطع شوي دي لاس او خپې ته قطع شوي دي نو داسې تصویر ته ساتلی شي ورنه ضرورت شرعیه دی نو بغیر د دې نه ته عمرې له نشي تللی حج له نشي تللی بله خبره د دې نه بغیر ته سودا نشي اخیستی که ته وایې چې تقوا کومه جي د سره تصویر نه ساتم بیا به نوټ هم جیب کې نه ساتي ځکه په نوټ باندې تصویر دی که نه دی زم په نوټ نو دا ضرورت شرعیه ده یا په شناختي کارت کې تصویر دی که نه نو تصویر در دې ځای پورې انساني تصویر تر سینې پورې چې لاسونه او خپې ته قطعي کټ کړي شوي داسې تصویر به ضرورت شرعیه جایز دی لیکن په کور کې ویزاندول جایز نه دي بعضې خلک یې تصویر وباسي کورونو کې ویزان کړي بعضې خلکو واده وکړي د ناوې تصویر وباسي کوټه کې یې لګولي چې ما ډېر ولي د ختمونو له اکثر دم که نه ما ته پته لګي د ناوې تصویر کوټه کې لګېدلي
دا کارخانه دی ښه مونځ نه کېږي. بله خبره نبی علیه الصلاة والسلام مبارک خبره کوم وی نبی علیه السلام مبارک کور ته راننوته عایشه رضی الله تعالی عنها نبی علیه السلام له یوه تکیه جوړه کړې وه او هغه تکیه باندې د زناورو تصویرانو پټوانو نبی علیه السلام په دروازه کې ودرېده نبی علیه السلام په دروازه کې ودرېده عایشه ورته د الله رسول ولې ودرېدې راځي نه وی کور کې د داسې دغه کړی چې د رحمت پرښتې نه درځي نو پیغمبر به کوم ځای نه درشي پوه نه شوې نو هغه پوه شو هغه تصویران بیا وشلو د ذي روح شي چې روح پکې دی د هغې تصویران په بنین باندې تصویر مونځ پې جایز نه دی په کور کې د تصویر لګول ذي روح تصویر که هر څومره لګول په کور کې دغه کور کې مونځ نه کېږي د سره زما محترم ځکه پټوانو ته عبادت راځي زما اگر که ستا دا نیت نه دی لیکن دلایل عقلیه دا وایي چې جایز نه دی ها موبایل کې که موبایل کې ته تصویر ساتې نو اپ که ته راواړې نو تصویر دی خو چې ختم کې نو موبایل جوړ شو ضرورت شرعیه ده. تقی عثماني صاحب نه چاته پوښتنه وکړه حضرت په دې دغه کې دا ویډیوګانې کتل څنګه دي موبایل استعمالول څنګه دي جی دا ټچ والا موبایل ټول خلک استعمالي نه روخه ده یاره جی دا استعمالول څنګه دي نو تقی صاحب ورته یوه قاعده ووایي تقی صاحب ورته ووایي وایي حسنه حسن وقبیحه قبیح ښه پې ګوره زما بیانات پې ګوره نو جایز دي او که بیانات پې نه ګورې تقریرونه نه ګورې تلاوتونه نه اورې نعتونه نه اورې او بدعملې او بدفعلې پې ګورې نو حرام دي او ستا پورې ده دا په موبایل لک دغه نه دی ته به موبایل ته نه کې موبایل ته به ګناه نه کې ته به خپل نفس ته ګناه وکړې وی نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې نه داخلیږي هغې کور ته په کوم کور کې چې تصویرانی یا پکې سپي پاتې کېږي ماسیوا د دریو قسم سپونه او ماسیوا د یو قسم پوټونه چې ما تاسو ته ووایي چې دا پوټو ضرورت شرعیه کې راځي ماسیوا د دې نه پټوان ساتل چې فل تر خپو پورې د تصویر ایستي دا جایز نه دی زما محترمو ښه ټولو ته اعلان دی او ماسیوا کوم چې د سینې پورې نو د دې نه جوارح کټ دي بعضې علما کرام دام منعوي خو بعضې وایي چې ضرورت دی د دې نه ماسیوا نه کېږي نو جایز دي ښه چاته څه اشکال یې نه ووایه تصویر یو هغه لګورې نه المارۍ کې پروت یا دراز کې پروت نو پټ خیر دی پټ خیر او خیر دی خو چې په دغه کې نه دی جی نو کارټونان نه صحیح دا کیلونې صحیح نه دي او چې د زناورو کیلونې یا چې کوم دی دا ګوډاګي ګوډې دا ګوډیانې مونږ وینو انګریزان جوړي دا جایز نه دي په کور کې تصویر سیندرې خیر دی خو چې پوټو پکې نه د زناور پوټو هم پکې نه ونو بوټو خیر دی د ونو بوټو تصویران خیر دی د غیر ذي روح چې کوم روح نه لري یو غټه ګټه ده د هغې تصویر ته ایستی لګولې خیر دی د تنبې تصویر دی لګولې خیر د سپیکر تصویر دی لګولې خیر دی د ایټر تصویر دی لګولې دی نو خیر دی خو روح والا شی چې روح پکې د هغې تصویر لګول په کور کې ټیک نه دي زما محترم ټیک شه بل چاته خو اشکال نشته رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا سلام